غیب ایمان ولی نه مزیدي دو یو صحابي دا وګوري چې د پیغمبر د ګوتې اشارې سره سپوږمۍ دوه ټوکړي کیږي هغه به ایمان د کمې درجې وي یو صحابي دا ګوري چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوتو مبارکونه اوبه جاری دي هغه به ایمان د کمې درجې وي هغه چې غزوه بدر کې ګوري فرشتي رااله زیړ پټکی والی دي هغه به د ایمان د کمې درجې وي احد کې فرشتي ګوري بدر کې فرشتي ګوري خندق کې فرشتي ګوري حنین کې فرشتي ګوري تبوک کې فرشتي ګوري هغه به د ایمان کمې درجې وي او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره عشق ته وګوره هغه عشق موږ صرف نن په خلی باندې یدو هغه صحابه کرام چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم توکانی مبارک اسمه کې د نپریدي پیغمبر صلی الله علیه وسلم توکانی مبارک غورځي صحابه کرام یې لسونه نسی چې یا رسول الله زما لاس کې واچوا بیا چې کله راواخلي غینه خوشبوزي لسونه خپل کې اومږي په خپل جسم مبارک او په دې کپړو باندې ولګي هغه څنګه توکانی وي بیا چې کم ثابته ملاو نشي بل ثابته وي چې تا لاس باندې د توکانی لګیدلی لګي ماته راکا دغه لاس پورې لاس اومږي به بزان پرې مږي دا په کمه درجه عشق بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځکه بدن نوینه روانه شو یو صحابي برای راست په باندې خلو لګي وینه وسکی صحابه کرامو پیغمبر نه تاسو کو یا رسول الله استاوینه وسکلا و یو خبره یا ساته زما وینه مبارکه کم جسم ته دنه شو په باندې جهنم ور حرام دی دا د کمې درجه عشق دی غزوه احد کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې کفارو حمله وکړه ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ هغه صحابي دی ګوري پیغمبر باندې د غشو باران روان دی سوچي دا وګو چې دشمن طرف ته مخ کم او ما سینې باندې د خنجر اور دانیزه او د تیرونه ولګي خو سوچي دا وګو چې کسه پیغمبر مخې ته ودرېګم پیغمبر ته مملا کیږي شا کیږي دا نشم برداشت کولای چې زما ملا د پیغمبر طرف ته شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مخ راته وګورتي یا رسول الله غواړم دا چې تیر زما په سینې ولګي خو بیا متا ته شا کیږي دا نشم برداشت کولای زګه تا ته مخ کوم پرې چې ما په ملا باندې غشي ولګي د ابو دجانه رضی الله عنه په ملا باندې د نيزو باران کیږي د تورو باران کیږي د غشو باران کیږي خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته صرف شان شي کولای دی وجنه چې مانه د پیغمبر ګستخی ونه شي د څنګه عشق ولا خلکو تب د خلفای راشدین دور کې د حضرت حسن رضی الله عنه شپږ میاشتې حکومت کې د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه شل کاله حکومت کې غینه پس بنو امیہ دور کې بیا د جعفر عباسی دور کې ابو جعفر منصور دور کې تب دا ثابت نه کې چې یو صحابي چره په 12 ربیع الاول یا په 3 ربیع الاول یا په 9 ربیع الاول باندې جلوسونه کړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې تاریخ باندې پیدا شوی ما ته یو پیغام پرې خې دی چې نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صورت او سیرت دا خپل سینې سره ولګوا په جلسو جلوسونو به اکتفا نه کوي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه زندگی چې 23 سال کې پورا دنیا کې انقلاب را وستلو یو ځکه حضرت سید سلمان ندوی رحمت الله علیه لیکلی سید سلیمان ندوی رحمت الله علیه غوی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حقانیت یو دلیل دا هم دی چې دنیا کې یو لیډر هم دومره کم وخت کې خپل مذهب پورا دنیا ته نه دی رسولای لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په 23 سال کې پورا دنیا ته دین رسولای دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حقانیت دلیل دی کمی مودې کې 23 سال کې پورا دنیا ته دین رسولای دی اور انقلاب یې څنګه انقلاب راوستل دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو خپل ملګرو سره روان و سفر کې اوه باندې ناسو یکدم اوه نه راکوشو خپل لشکر ته خطاب وکړو و یہ زما مسلمانانو ودرېږي ټول ودرېدو ورته تاسو پته شته ولې ما ودرولې خپل سوالینه ښکته رالو زمکې دا وې د دې غر په لمنه کې ما اوخان سره ولو ونن تاسو ماته امیر المؤمنین وای امیر المؤمنین هغه امیر المؤمنین چې 22 لاکھ مربع میل باندې دغه حکومتو نن سبا په 22 لاکھ مربع میل باندې 50 ملکونه پرته دي 50 ملکونه باندې حکومت او بیا ځان ته مخاطب شو صاحب کرام ټول ولاړ دي وې د خطاب زویا ته هغه سړی وي چې دا غزه کې به د اوخان سره ولو د اوخانو په تشو متیازو به د خپېس خاوي کپڑے بدن پاکی وي او پلار در باندې دومره د خطاب اعتماد نو چې اوخان به درکو اوخان بدن اور کیدو نن په 22 لاکھ مربع میل باندې ځا حکومت کوم او تاسو ته پته شته ماته د مقام د وجه سوجنه میلاو دی صرف د دې وجنه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحبت راته نصیب شوه دی هغه 23 ساله انقلاب کې 10 لوی خلک پیدا شو غي زندګیانو کې انقلاب راغلو خو زما مسلمانانو
اوس د ربیع الاول میاشت کې ما نه تا نه څه مطالبه کوي ته به خپل ګریوان کې خپله باندې سوچ وکړي یو ورځ کېنه یو کاغذ مخې ته کېده قلم لاس کې راواخله سوچ ځان سره وکړه چې زما زندګي کې څومره سنت دي خپل د سر نه شروع شه د خپو پورې سوچ وکړه آیا زما سر باندې پړکې شته که نشته دا سنت دی زما مخ باندې ګیره شته که نشته دا سنت دی زه چې کله اودس کوم هغې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت شته که نشته هغې باندې سوچ وکړه غسل کوي هغې باندې سوچ وکړه خپل کاروبار کوي هغې باندې سوچ وکړه دا ټولې زندګي باندې یو نظر واچوه چې ما زندګي کې څومره سنت دي زه څومره پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت ته نږدې یم اور که نه بیا به ځان سره سوچ کوي چې زه خو برینام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتی دعوی کوم مسلمان ځان ته وایم خو ما زندګي کې خو سنت نشته دا سوچ په ځان سره کوي اوس سنت زندگی کې راوستل دا ګران کار نه دی ګیره پرېښودل څه کار دی ګیره تا نه روټۍ غواړي تا نه پیسه غواړي تا نه کرایه غواړي څه دنه غواړي په مخ باندې ګیره دی پرېږده پړکې تا په سر باندې پروت دی تا نه څه غواړي ټیکس درنه غواړي تنخوا غواړي پیسې غواړي هېڅ دنه نه غواړي سنت لباس دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سپینې کپړې خوښې کړي دا چوده تا نه څه غواړي مسواک سنت دی مسواک ته جیب کې پروت دی دا تا نه څه غواړي چې ته دا یو کیلوګرام د موبایل ګرځولی شي ځان سره اپل موبایل ګرځولی شي مسواک خو دې نه وزن کم دی هغه نه شي ګرځولی بیا بعضې خلک چې کاروباري دي یا غیر کاروباري فیشن یې ځان ته جوړ کړی درې څلور موبایل یې ځان سره ګرځوه څلور موبایل یې ګرځولی شي او مسواک نه شي ګرځولی ته به الله پاک ته څه جواب ورکړي ښه ګرم لباس په ګرمۍ کې اچولی شي زه د پولیسو له ملګرو سره ډېر خفه شم سختې ګرمۍ کې بیا هغه بولټ پروف جیکټ یې اچولی وي تقریبا 20 کیلو 24 کیلو وزن دی دا پیسې نشي اوچتولی هغه 25 کیلو وزن اوچتول مونږ ته آسان دي خو پیسې اوچتول مونږ ته ګران دي لباس د سنت سیرت دا د سنت صورت دا د سنتو مطابق اوس مسجد ته دنه کېدلو په خیخ به باندې دنه شه اللهم افتح لي ابواب رحمتک د دوه سنت دي دا ته نشي کولی بیا چې کله وځي په ګزې خپې سره بار شه اللهم اني اسالک من فضلک دا دوه دا دوه سنت دي تل خپل ځان سره کېنه چې دا دواړه سنت دا څلور سنت ما زندګي کې شته که نشته بیا بیت الخلا ته دننه کېږي اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث په ګزې خپې سره دننه شه بیا چې کله بار وځي غفرانک الحمد لله الذي اذهب عني العذاب وعافاني دا دعا ده سوچ وکړه چې دا ما زندګي کې شته که نشته ګزې خپې سره بیت الخلا ته دخیلېدل په ښي خپې سره بار راتلل مسجد ته په ښي خپې سره دخیلېدل په ګزې خپې سره راوتل دا څلور سنت دي دا ورکوټي صرف توجه غواړي دې دپاره کم دسې یو د مشقت والا کار دی ګران کار دی چې دې باندې ته عمل نشي کولی روټۍ دپاره کښېنې بسم الله وعلى برکت الله یا بسم الله علی برکت الله یا بسم الله یا صرف بسم الله الرحمن الرحیم دا ته نشي ویلی لږ ځان سره سوچ وکړي کینې نن ځان سره یو دعوت فکر ملګری کې چې زه به کور ته ځم زه به د خپلې زندګي باندې سوچ کوم چې ما زندګي کې څومره سنت دي ما د الله ذات باندې قسم وي قسم مو درته وخوړو د اوس ځمکې اوس منونه یو طرف ته کا د پاک پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم یو سنت ته رسیدل خو پرېږده د هغې یو ذرې برابر هم برابر نه دي ولې الله پاک به د دنیا ختموي پیغمبر سنت په نه ختمیږي دا اوس منونه به ختم شي پیغمبر سنت نه ختمیږي اوس ځمکې به ختم شي پیغمبر سنت په بیا هم موجود وي الله پاک به هغې اجر درکړي جنت کې به در سره وي بیا د اوس ځمکې اوس منونه قیمتي شو که د پیغمبر سنت قیمتي دی ځکه پیغمبر اعلان وکړو په یو سنت باندې عمل کول په شر او فساد دور کې د 100 شهداو برابر اجر دی دا اعلان یې ځکه کړی دی چې داسې دور به راځي چې هلته کې به سنت باندې عمل کول ګران وي راځي نن به د عزم د دې خبرې کوو ربیع الاول مبارکه میاشت ده خپلې زندګي کې به انقلاب راولو انشاءالله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر سنت هغه د زندګي اندرونی معامله ده کور نه بار معامله ده بازار دی تجارت دی معیشت دی زراعت دی کاروبار دی ملازمت دی دې کې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت زره ولم کم ځای کې نه پوهېږي علما الحمدلله موجود دي علماو نه تپوس کو مفتیان کرامو نه تپوس کو هغې به درته ښیي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې موقع باندې دا سنت دي نه دې دپاره به انشاءالله ټول ملګري دا عزم کوو چې موږ به د خپله زندګي دا مزین کوو دا به ښکلي کوو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنتو مبارکو سره انشاءالله صورت اعتبار سره هم صورت اعتبار سره هم صورت نه دا مطلب چې دا د کم شکل دی دا د کم لباس دی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابق شي اور سیرت نه زما مراد چې ستا کم معاملات دي د کور والا سره ملګرو سره
تجارت ته معیشت ته ملازمت ته کاروبار دی هغه کې دنه هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت پر حواله دی ربیع الاول کې به ان شاء الله زندگی کې انقلاب راولي خدا نه چې صرف ربیع الاول کې چې ربیع الاول تیر شي بیا ختم شي نه دا به د زما زندگی نسبولین وي مرګ ساته پرې به ان شاء الله د سنت مطابق زندگی تیرو د دې پر ما هم ازم کړي تاسو ورته هم ان شاء الله زمو کې ټیک دی کنه ان شاء الله چا دا ازم دی لګ لګ صرف د الله سوچت کې چې ان شاء الله موږ د سنت مطابق زندگی تیرو سبحان الله وبحمدی سبحان الله العظیم سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا الله ونستغفرك ونتوب اليك امين برحمتك يا الله